بله تاسو وویل چې دا به په صرف روپو کې ورکوو که نه، حالانکې دغه زموږ په دې علاقو کې هم دغه سوچ دی که نه، خلک د خلکو دا فکر جوړ شوی که نه دا میراث صرف په روپو کې ورکولی کېږي او د دې خویندو یا دغه شانتي د دې چې کوم د پلار په مال کې زموږ سره حصه کېږي دا صرف په روپو کې دا تقسیم دی. حالانکې نه، په دې کې مادي څیزونه او غیر مادي دواړه داخل دي. مادي څیزونه او غیر مادي مطلب دا که روپۍ وي یا دکان پاتې شوی دی یا ځمکه پاتې شوی چې هر قسمه جایداد دا به تقسیمیږي او د هغې موافق به دې ټولو ته حصه میلاویږي د شریعت موافق. اوس زموږ علاقو کې که خیال مو کړی تاسو نو دا پښتانه دا خویندو ته په څه طریقه حصه ورکوي؟ د ټول مال نه که 1 کروڑ ورڅه ولې نه کېږي دا ورته 2 لکه روپۍ ورکړي او د هغې 2 لکه روپو دپاره بیا داسې به عمرې ته ولېږي. چې کله عمرې ته ولېږي نو بیا پکې دا خبره وکړي چې یاره دې خور ته موږ څه شی ورکړله، هغه عیسه مو ته ورکړله. څه مو ته ورکړله؟ عیسه مو ته ورکړله. نو دا یو ظلم دی. د خور تا سره په پټي کې چې کوم د پلار نه پاتې شوی دی، که دکان تی پاتې شوی دی، مرله تی پاتې شوی، چې هر یو څیز تی پاتې شوی دی په هغې کې حصه کېږي او برابره حصه کېږي. لکه د یو سړي نیمایي حصه کېږي، لکه د سړي پوره کېږي د خور ورسره بیا نیمه کېږي. همدغه شانتې څنګه چې شریعت کې الله سبحانه وتعالی دی قرآن کریم کې قانون بیان کړی. خو زموږ علاقو کې صرف 2 لکه 3 لکه روپۍ کالدارې ورکړي او په هغه باندې عمرې له ولېږي. یاره خلک هم په علاقه کې ډېر صفتونه کې پلان کې سړی وایي ډېر ښه دی یاره وایي خور له حصه ورکړله. ښه څنګه یې ورکړله؟ وایي عمرې ته یې ولېږله. د هغې خو ستاسو 1 کروڑ روپۍ کېږي، 50 لکه روپۍ څه کېږي، په 2 لکه ته چېرته خلاصېږي؟ دا داسې وړې مسلې دي. نو د دې وجې نه موږ او تاسو باید میراث په صحیح طریقې سره تقسیم کړو. بله په دې کې چې کله میراث تقسیمیږي داسې به نه کوو چې بس زموږ په کورنۍ کې کوم مشران کسان دي او په هغې کې تقسیم شي او بس نور پاتې شي، نه. بلکې کله چې یو عالم هغه پوه هغه راوستلی شي نو هغه به د دې تعیین کوي. صحیح شو؟ کوم اصول چې بیان شوي د ورثه او د حقوقو تعیین به کوي چې مطلب د دې نه زوی پاتې شوی دی، دغه شانتې لور دې پاتې شوې ده، یا د دې مړي نه مور پلار پاتې شوي، دغه شانتې نوره د دې تعیین به کوي. بیا به د هغې موافق حصې ورکولی کېږي. اوس که دلته موږ تفصیل ته لږ ځو نو دا خبره به لږه ډېره اوږده شي او دغه خبره چې بیا به ستاسو د پروګرام بیخي اوږد شي نو څومره ټایم د باید په هغه کې دا موږ وکړو. نو کله چې په کورنۍ کې کوم افراد پاتې شوي دي، که هغه زوی دغه شانتې یا دغه شانتې لور وي یا دغه شانتې د ورور پکې کومه حصه یا دغه شانتې د نیا نیکه، بیا هغه په هغه مختلف صورتونو کې بیا باید هغې ته وکتلی شي که نه. بله خبره دا ده چې هر سړي ته باید مقرره حصه ورکړلی شي. داسې نه چې ځینې خلک خیال مو کړی هغه وایي چې دا پلانکی مشر دی، د پلانکي پکې ډېره کېږي او د دې بله کمه کېږي. نه، داسې نه. باید په صحیح طریقې سره، په اسلامي طریقې سره او په شرعي طریقې سره ټولو ته حصه ورکړلی شي. که مشر دی که کشر دی د ټولو یو شانتې حصه هغه تقسیم شي او هغې ته ورکړلی شي نو دا به ډېره